ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. خذوا ويفتاشتوا غصوك سنوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ او معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن ته لېږلو. د یمن دوه خونه دي، یو شمالي ده او یو مشرقي ده، پته نه لګي چې شاید خو مخلافان دوه طرفونه دي. نو هغې کې ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یو طرف ته، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بل طرف ته. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یو یهودی نیولی و، تړلی و چې هغه اسلام نه وروسته بیا کافر شوی و. چې ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راغی، لا په اس باندې سورو لا کوز شوی نه و. ویل کوشه وای دا سړی چې تاسو تړلی دی دا ولې م تړلی دی؟ وای ځکه م تړلی دی چې دا یهودي دی، مسلمان شوی بیا کافر شوی دی. وای زه دا پورې چې کوم ځای نه کوزېږم تر څو چې د ده ګردن م راو کړی نه یم. هغه ویل م دې دپاره م راوستی دی. وایي نه نه زه نه کوزېږم، زما نه کوزېدو نه مخکې د دې ګردن م راو کړم. هغه راو کړم بیا کوز شوم. نو زه م وایم زما وروڼو دا داسې یو مقام دی، داسې یو مرکز دی چې الله سبحانه وتعالی د دې مرکز نه شیطان ویستی دی او د دې مرکز نه بدعات ختم کړي دي، د دې مرکز نه شرکیات ختم کړي دي. نو چې بیا هم په دې ځای کې بدعات وغیره کېږي نو په دې باندې مونږ خفه کېږو. او کوم شیطان چې مونږ شړلی و، زمونږ مشرانو شړلی و، چې هغه دوباره را نه شي. زمونږ دا مولوی صاحب چې دا پټکې والا ده هارونه راوړي دي، ګلونه به دی او که د هر څه دي، نو دا به لرې کړي، ځکه چې دا د توحید او د سنت او د ځای دی، په دې کې بدعات نه پکارېږي. دا خبره دلته چې کوم دی نو چا ته ګلونه په غاړه کې اچول او دا شی چې کوم ډېر بد دی او مونږ په دې باندې خفه کېږو. مونږ نه خفه کېږو، دا هغه زمونږ د دې بانی د دې مرکز بانی د هغې روح پې خفه کېږي، هغوی ته روح ته پې تکلیف رسید. لہذا دغه شیونه لرې کړئ. زما محترم و معززو
نو زه ما ته حیام راځي او جړام راځي چې د داسې هستي په ځای باندې زه اوس ناست یم چې هغه ټول عمر د قرآن پاک خدمت کړی دی او تفسیر یې بیان کړی دی او مونږ د هغې عشر عشیر هم نه یو بیا هم دلته ناست یو نو مونږ ته حیا راځي د هغوی د اعمالو نه د هغوی د کردار نه هغوی چې کوم شی پرېښی دی د هغې نه الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته توفیق راکړي او همت راکړي چې مونږ هم د هغې غوندې یو کردار ادا کړو څنګه چې الله سبحانه وتعالی مهرباني سره هغه نشته دی او هغې نوم چې کوم دی نو چلیږي علماء کرام فرمایي چې ژوند دوه قسمه دي یو ژوند هغه دی چې مونږ ژوندي و خروس کو او ګرځو بل ژوند هغه دی چې پس د مرګ نه هغه ژوند شروع کېږي هغه د جنت او د دوزخ هغه ژوند لا بیله دی هغې نه علاوه بل یو ژوند داسې دی چې هغه د هغې ذکر خیر د هغې د اعمالو ذکر د هغې د کردارو ذکر د هغوی د ویناګانو ذکر کېږي الحمدلله شیخ رحمه الله او شیخ ابو سعید رحمه الله دا دواړه نشته دي خو د هغې ذکر د هغې ژوند دغه ذکر ژوند چې کوم نه تر اوسه پورې په موږ کې موجود دی او الله سبحانه وتعالی به دا تر قیام د قیامته پورې لکه چې امام بخاري رحمت الله علیه او د نور محدثینو ذکر یادېږي دارنګه د دوی ذکر به هم یادېږي به هر حال ما محترم معززو قرآن پاک د تفسیر آغاز او تفسیر افتتاح دی د تفسیر دومره ضروري شی ځکه دی چې الله پاک مونږ ته وایي چې مونږ دا قرآن را لېږلی دی لیدبرو دې دپاره چې تاسو تدبر وکئ تدبر هله کېږي چې د دې په معانیو باندې پوه وي د دې په تفسیر باندې پوهېږي لکه اوس مونږ منځونه کوو زمونږ په منځونو کې روح ځکه نشته چې مونږ د لمانځه په معنا باندې نه پوهېږو زمونږ سوچ نه وي دې مونځ ته چې زه څه وایم الله سره ولاړ یم نه الله ته څه وایم الله نه څه غواړم د دې سوچ مونږ سره نه وي ځکه نه وي چې مونږ ته معاني معلوم نه وي او بلاس سمرقندي نه چا تپوس وکړو یو سړی دی هغې ته دا معلوم دی چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله دا عربي کې دا ټکي ورته یاد دي لیکن په معنا یې نه پوهېږي چې زه څه وایم یو کس دی هغې ته عربي کې دا ټکي نه ورځي خو معنا باندې پوهېږي چې زما په الله باندې ایمان دی په رسولانو باندې ایمان دی په آخرت باندې مې ایمان دی په ملایکو مې ایمان دی په قدر و خیر شر باندې ایمان دی په دې باندې پوهېږي نو ابوالله سمرقندي نه تپوس وشي چې دواړو کې مؤمن څوک دی مسلمان څوک دی ایمانداره څوک دی هغه دا وویلو دا یو خو داسې دی چې حافظو کلام لا یعرف معناه د یو خبرې حافظ دی خو په معنا باندې نه پوهېږي او دا بل مؤمن دی ځکه چې کوم مقصد چې د دغه عربي ټکو نه دی هغه باندې پوهېږي لہذا زما محترم معززو د تفسیر دومره دا فائدې دي چې مونږ پوهېږو چې د قرآن پاک چې دم تلاوت کوو مونږ الله سره څه خبرې کوو الله مونږ سره څه خبرې کوي مونږ الله ته څه وایو الله مونږ ته څه وایي مونږ نه الله نه څه غواړو الله مونږ ته څه راکوي
دا ټول په تفسیر باندې زده کېږي. لہذا زما محترم معززو د تفسیر ته چې کوم دی نو څنګه چې مخکې د شیخ په زمانه کې یا د شیخ ابو سعید صاحب په زمانه کې الله تعالی دعا ته مغفرت نصیب کړي، اوس هم مغه مرکز دی، مغه لهجه دی، مغه طریقه دی چې کوم هغوی د خپل پلار او د خپل ورور نه زده کړی دی، مغه شی دی. د دې آبادي په مونږ باندې لازم دی چې مونږ دا ځای آباد کړو څنګه چې مخکې آباد وو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول آباد کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا ټول مرکزونه آباد کړي. الله سبحانه وتعالی دې قرآن او سنت عام کړي. الله سبحانه وتعالی دې فهم د کتاب او د سنت عام کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.